هغه یوه بهترینه وظیفه د رشتې دپاره خیله او تجربه شده وظیفه ده. ډېرو خلکو په دې باندې تجربه بار بار کړې ده. الله تعالی ورته کامیابۍ ورکړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګري سوال کړی ده څه رشتې دپاره یو بهترینه وظیفه راته وښیه. زما عزتمندو، مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید رحمت الله علیه هغه یوه بهترینه وظیفه د رشتې دپاره خیله او تجربه شده وظیفه ده. ډېرو خلکو په دې باندې تجربه بار بار کړې ده. الله تعالی ورته کامیابۍ ورکړې ده. هغه وظیفه دا ده چې مفتی فرید رحمت الله علیه به یو دوه عملونه خلکو ته ښیي. په هغې کې یو عمل دا چې کله یو انسان د رشتې په تلاش کې وي، نو دغه انسان دپاره پکار دا دی چې دغه انسان سحر لمونځ نه بعد کې د نور رخطو نه مخکې سوره رحمان دا 3 پیرې روزانه دغه عمل کوي، هغه وخت پورې تر څو پورې چې دغه انسان ته رشته میلاو نه وي شوي. همدغه طریقې سره دویم عمل یې ورته دا ښیلو چې دغه کس ته مازدیګر لمونځ نه بعد کې 121 مرتبه یا جامعو دغه د 121 مرتبه یی. نو دغه عمل د هم هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې دغه انسان ته رشته میلاو نه وي شوي. یعنی دغه عمل کولو کې دغه انسان ولا رشته الله تعالی جوړه کړله، نو انشاءالله دغه عمل په برکت سره دغه رشته به بهترینه هم وي او دغه رشته به د انسان لپاره دنیا او آخرت یو خیر ذریعه هم وي. الله تعالی د موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.